أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ, وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. سورة بقرة شروع آیات دی یو کم پنځوستمه دا څلورم باب دی د 90 نمبر آیات پورې دا اولی حصې په دې کې شپږ خطابات دي بني اسرائیلو سره په دې باب کې اول خطاب د یو کم 50 نمبر آیات نه د 53 نمبر آیات پورې دی. په دې کې اته نعمتونه او 2 عذابونه ذکر کړي. اول نعمت نجات د فرعون نه، دویم نعمت نجات د غرق نه، دریم نعمت اعطاء التورات، څلورم نعمت عفو د قتل نه، پنځمه نعمت بعث بعد الموت، شپږم نعمت تذلیل الغمام وریځې په سورې کړې وه، اووم نعمت د انزال المن والسلوى رالیږله د ترنجبیل او دارنګې د مړزانو، اتم نعمت د انفجار الماء من الحجر دارنګې اوبه رایستله د ګټې نه. 2 عذابونه پرې راغلي دي. یو عذاب پرې راغلی د وجې د بېدبۍ نه، او دویم عذاب پرې راغلی دی د وجې د ناشکرۍ نه، د نعمت ناشکري کړې وه. د دې خطاباتو تتمه به په ترغیب الایمان او عمل صالحه سره وکړي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ الله یاد کیا هغه وخت کله چې نجات الله منګه درکو تاسو لره من آل فرعون د فرعونیانو نه. دا اول نعمت دی نجات د فرعونیانو نه. یو ګوره آل لفظ راځي په عربیت کې یو اهل دی. دې دواړو کې فرق دی. آل د اشرافو دپاره راځي او اهل دا د غیر اشرافو دپاره. بیا سوال دا راځي چې دلته خو آل فرعون ته ویلي دي، لکه ګوره آل رسوله، نو جواب دا دی چې د دنیا په لحاظ سره دل الله شرافت ورکړی و، باچایي وله ورکړی وه، مال یې وله ورکړی و. د دنیاوي لیول سره په دنیاوي شرافت سره ځکه ته د آل نه تعبیر شوی. فرعون دا د مصر د باچا لقب دی. مخکې زمانه کې د حکومتونو د باچاانو دار یو ملک دا غیا خپل القابات دي. د مصر باچا د به فرعون وا، او دا برست بیا راشي دا نجات الله دیوله ورکړی د ناکار عذاب نه. هغه ناکار عذاب څه اولاد به د دې ذبح کول. اوس دا مسله چې اولاد د دې ولې لاله ولو جنکۍ ولا ژوندۍ پرېښودلې، په دې کې 3 اقوال دي. سبب د دې څه دی چې فرعونیانو
د بني اسرائیلو بچیان حلالول چې ځوانۍ ته ونه رسي. یو سبب هغه دا دی چې فرعون خوب لیدلی و چې د فلسطینه بیت المقدس نه اور راخور شوی دی او د مصر کې د فرعونیانو د قبطیانو کورونه یې وسولو او د بني اسرائیلو دا بچ شو. په هغه زمانه کې د معبرینو د خوب د تعبیر ورکوونکو نه پوښتنه وکړه دې خوب څه تعبیر دی وی؟ هغه یې وله تعبیر ورکو چې بني اسرائیلو کې به یو هلک پیدا کېږي او د هغې د وجې نه ما ستا دشمني ستا حکومت باچایي به د الله تباه کوي. په دې بنیاد باندې به د بني اسرائیلو واړه به ذبح کول چې پیدا کېدل به. دا قولم غوره نه دی اگر چې تفسیرونو ذکر کړی دی. دویم قول دا دی چې د نجومیانو نه او دارنګې د بعضې پیرانو نه فرعون تپوس وکړو دا خپله حکومت په باره کې. نو نجوم پرسته خلکو ته وی چې یو هلک پیدا کړي چې د هغې د وجې نه به ستا باچایي الله تباه کړي. د دې وجې نه د بني اسرائیلو واړه به ذبح کول. دا قولم راجح او غوره نه دی. په دې کې د نجومیانو تصدیق لازمیږي. دریم قول دا دی چې د بني اسرائیلو سپین ږیرو به قیسې کولې او سلسله راروانه وه د دې خبرې. ځکه دا بني اسرائیل چې د نبوت کورنۍ وه د پیغمبرانو کورنۍ وه چې منګه کې به یو هلک پیدا کېږي او د هغې د وجې نه به د فرعون باچایي ختمیږي. په هغه بنیاد باندې فرعون د بني اسرائیلو اولاد وجل. ولې؟ ویل دا د نبوت کورنۍ ده دی دروغ چرته نه دي ویلي او دا قول غوره دی. په دې کې تصدیق دی د هغې د بني اسرائیلو د زړو کتابونو د خبرو او د باطله تایید په دې باندې نه کیږي. بیا به هر کال به هلکان وجل. نو مشوره وله وزرا ورکړله خپلو د حکومت خلکو چې ګوره ته هره کال بني اسرائیل وجنوې زمونږ خدمت به څوک کوي. نو زه یو کال به یې وجنو او یو کال به یې پرېږدو. په کم کال باندې چې الله لوله په کال باندې الله موسی علیه السلام پیدا کړو او په کم کال باندې چې نه الله لول په هغه باندې الله هارون علیه السلام پیدا کړو. نو هغه نعمت الله ذکر کوي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ الْآيَاتِ کوي هغه وخت کله چې الله یې موږ نجات درکړو تاسو لره من آل فرعون د خاندان د فرعونیانو نه یسومونکم ملای رسول به تاسو العذاب ناکار عذابونو لره. ناکار عذاب څه دا یې تفسیر کوي یذبحون ابناءکم الالول به زامن ستاسو ویستحیون نساکم او ژوندی به پرېښودل زنانه ستاسو. د یا خدای یستحیونه دا د حیات نه دی د حیات نه. نو معنی دا نه چې جنکۍ به ژوندی پرېښودلې
او جینکیا ډېرېدله او نارینه ختمېدله دا سبب د فتنې دی په حدیث کې راځي دا د قیامت د علاماتو نه یو نښه ده چې کله زنانه ډېرېږي او هلکان کمیږي نو بیا فتنه ډېرېږي نو دیا په فتنه کې ګوره چې هلکان یې ختمول او جینکۍ ډېرولي دویم قول دا دی چې دا د حیا نه دی د حیا نه نو اوس ممانه داسې وکړي یذبحون ابناکم ملالول به زامن ستاسو ویستحیون نساکم او حیا به حیا کولی به جینکۍ ستاسو جینکۍ به حیا کولی ادې د وجنا یو شاعر ویو قتل لبچو سے بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون نے کالج کې نه سوچي وی دا به د بچو په قتل باندې نوی بدنام شوی خو کو دا د کالج او د سکولونو فکر کړی وي اوس هلته ګوره کنه چې د زنانو څه حال دی په مخلوطو کالجونو یونیورسټیانو کې او سکولونو کې مستقله پاکې د ګډا کلاس اخیستلی شي په کالجونو کې جینکو ته به ډانس ښیو په څه طریقه به دی ګډېږي مخلوطه دیا یو بل سره یو ځای په یو بین باندې هلک او جینۍ کېنول دا بېحایي ده دا ایجاد د کړی فرعون چې دی به موږ به بېحیا کوو جینکۍ به بېحیا کولی اوس وګوره که نه مختلفې شوګانې په ټي ویګانو باندې په فیسبوک باندې وغیره قسمه قسمه لباسونو تشهیر کول د دې دپاره چې د مسلمانانو جینکۍ دا پیشنونه کوي مخکې به فیسبوک او ټي ویګانو ته به هلکان کېناسته نو چې سهار له به راپاڅېدې او بازار ته به لاړې نو چا به وریځه خرولې وه چا به په ګیره کې ډیزاین کلی چا په بریتو کې ډیزاین کلی چا په ویښتانو کې کړی چا په واسکټو کې کړی چا په جامو کې کړی چا پرتګونو پیڅو کې کړی وسه د جینکو نه د هلکانو نه خبره لاړه وس ملکه په جینکو باندې ګټي وی کو د ځوانانو پوره نه شوه وی ګران وطنه په جینکو به دې ګټمه نه اوس یې به جینکو ګټي نه اوس یا فیسبوک او ټي ویګانو ته جینکۍ ناستي په هغې مستقله په هفته کې یو ورځ شو ده په ټي وي باندې د دې خپل چینل دی یو ورځ مستقله شو ده چې په هغې کې به د هره جینۍ به خپل لباس ښکاره کوي چې د کم لباس د عوامو خوښېږي هلته پردي نارینه راسي خلک ورته ناستي بهره متناسي او په کوم ځای کې چې دا شو کېږي که نه نو هغلته متناستي نو په هغې کې چې کومه جینۍ ډېره بې حیایي او ډېرې باریکې جامې اندام یې پکې لوړ او جوور یې پکې ښکاري او هغه ویني که نه بس ساله د دې امت زنانه او مسلمانانو مقه لباس کړی بازار له راشي کورونو له لاړ شي په هغه کې اقه لباسونه یې چې کوم هغوی کړی هر هغه شی چې زینت ګرځي د زنانه او هغه باندې د دې لوړ او جووره ښکارېږي او بدن یې ښکاري د زنانه باندې د الله لعنت ورېږي اسلام کې دا منع دی اوس وګوره بازاریانو دکاندارانو وله نقلیه جینکۍ جوړې کړي نقلي شکل یې وله جوړ کړی بود په هغه بوت باندې جامې د جینۍ وراغوستې ده د هغې د بدن اندامونه کم چې د ښایست ځایونه دي تعبیر ته کوي خلک په بیجونو باندې هغې ما وله نیغه بدن یې وله را ایستلی
او بس حالان کې په دا ذریعه سبب جوړول د مزدورۍ دا حرام دي. په دې کې عاملان مبتلا دي، قاریان، امیران، حاجیان وغیره. دکانونو کې بوتان ځوړ کړي دي، جینکو جامې ورته اغوستي، باریکې جامې وغیره ورغوندي. حیا یې واغوستله د زنانو، دا کارو د فرعون. بیا حیا کولی جینکۍ. او اوس مخکې به یو خو به په هفته کې به یو ورځ شو وه، اوس خو فیسبوک کې سیکنډ په سیکنډ شوي چې په کوم ځای کې واده کېږي، په کوم ځای کې اخر اغوستل، بلکل بربنډ ګډوله. دا بربنډ نه به هم خلک څه حیا وکړي، لکه ځکه د بربنډ نه سړي له حیا ورځي چې دا څه کوي. لکه زناور بربنډ دی که نه، خلک ته حیا کوي. زناور هم د دې ونه ښه دی، په خپله شرمګاه باندې لکۍ راچلي. او دا ظالمان، دا خلک دا بې حیا، د خپله جسمه، د خپل جسم اندامونه، خپل اعضا دا پردو نارینهو ته ښکاره کول او بیا په فیسبوک باندې شیر کول او انټرنیټ ته خېجوله. پای کې ته اوس ګورې که نه، دا مردارۍ پکې به وي ټول، دا واړې غرق کړه، نسل یې تباه او برباد کړو. نو یو ګوره ذبحه د الکانو دا او د جینکو دا حقیقي. په مشرکینو کې ذبحه حقیقي وه، خو جینکۍ به یې لالولې. وایي د الموعودة سئلت، الای کله چې د ژوندیه ښخې شوې نه تپوس وکړی شي، بأي ذنب قتلت، الای چې په څه ګناه م وجلې وه. نو دی به جینکیه پیدایش به دی عار محسوساو، وی دا شرم دی، به یې لالولې، ژوندی به یې ښخولې. یو د خپل اولاده دا تربیت نه کول، د خپلو بچو نه ځان نه خبرول، نه د نارینهو نه د زنانو نه. لورې یونیورسټۍ له لېږلې میاشت او 2 میاشتې دا په اسلام آباد کې، نه ورسره محرم شته دی، نه ورسره سړی شته، نه ورسره ورور شته، نه ورسره وراره شته دی، نه ورسره بابا شته، تلې ده ظلمه یې هلته ناسته ده. څه کوي؟ وایي لنګویج زده کوي. څه کوي؟ وایي ټیچینګ زده کوي. او څله یاره یو کورس وایي کوي، کورسونه پې کوي. حالانکه د الله نبی وایي زنانه به سفر نه کوي بغیر د محرم نه. لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالث الشیطان. د الله نبی وایي زنانه جینکۍ د دې سره به سړی ځان لوالی نه کوي، پردي سړي څه به ځان له کېږي نه، خو ځان له شوله نو درېمې شیطان دی ملګری. او بل وخت کې راځي د الله نبی وایي المرأة عوره، زنانه چې ده نه د عورت دی. اذا خرجتا، کله چې د کوره بهر وځي، استشرف شیطان، نو شیطان یې خلکو ته مزین او ښایسته کیه، بس هغې ته به ګوري خلک. نو هغه یې بې حیا کړلې، چا په ګډولو راواړولې، چا په فیسبوک راواړولې. بله ورځ د یو دوکان کې ناست وم، یو دوکان کې ما ته ویه چې د پلانیه خپله لور لا او خپلې خور لا غټ موبایل د پاره د فیسبوک واغس آی ډي ولا جوړه کړه. تاسو نوې خبره، خلک تباه او برباد دي. دونونو د پاره فیسبوک د پاره موبایل اغستل، د خویندو د پاره د فیسبوک د پاره موبایل اغستل. نو چې بیا په یو کوتک پسې تلي او څښتېدلي، نو بیا وایي یاره پلانې وایي خاندان وشرمه. نه وی زما ته اجازه دی، کو نکاح د باندې چا نه تړله، نو ګل مولا له راځئ د باندې تړي، خو څښتئ پی وباسئ به د فیسبوک کې خوښویه او ځئ. ځکه هغه هم دې ته مجبوره کوي زما په خیل چې په ساتنو یې تنګ دي دا خلک. مشرکین به د دې د وجې نه به یې وجلې چې روزي به یې نه شوه ورکولی. زمونږ پښتانه په دې باندې تنګ دي، نشي ساتلی. نو خویندو له او نونو له دې له فیسبوک کې جوانو له واغستې، نه خاوند شته دی او دا ځان له کمرو کې ناستې فیسبوک کې کوي. په دې فیسبوک کې د نیکه دی یا په دې فیسبوک کې د پلار دی،
او کو نه چېرته پکې ګړې اوبه ځې دي په دې کې دقه هلکان دي او هغه په دې کې هلکانو په دې کې پی ایچ ډي کړې ده ایم ای پکې کړی ایم ای فیسبوک دا یې پکې کړی دی په فیسبوک کې په داسې طریقه به یې د لکه ورکړي چې یاد به یې ساتي د عبرت په طور یې ته وه یو کس دی په کوزه علاقه کې چېرته یو کس په فیسبوک باندې یا د جنۍ سره خبرې کولې په ویډیو کال باندې دې کې خو تصویر راځي که یو بل سره مخامخ خبرې کولې او بیا هغه جنۍ تېنا دا تصویره د کم تصویرانو دا یې د ځان سره سټور کړي و ریکارډ یې د ویډیو نه کړی د خبرو نه نو خامخا چې ته خبرې اترې کې د پردۍ جنۍ سره نو په جنګ کې خو څه ګوړې نه وشتي شي چې ته د عالم سره ناست یا نه علمي خبرې به کې کو ته د عامي سره ناست د عامیانو خبرې به کې کو ته قرآن ته ناست نه قرآن به ویه او کو چېرته ته په فیسبوک باندې ټلیفون باندې د پردو زنانو سره خبرې کې خو د یارانې خبرې به کې هکې وبله نه نو په هغه کس نه پکې خطایانې شوي وي حتی تر دې پورې چې خپل جسم یې ښکاره کړی دی جسم بدن یې خپل ښکاره کړی هغې ته ویډیو کړی یوه هفته پسې پسې ویډیو رالیږلې وه چې دا ویډیو د دنیا ته شیر کومه خو 3 لکه روپۍ به راکړي یعنې دا ویډیو دله شیر کوم دا کامه مې چې نه کړي دا موږ ته ویل وې دغه شان کار یې راسه کړی نو موږ به پسې کې څوک دا خو ایکي لاړیانې پکې که نه کالجۍ مالجۍ پکې او دا شی کوي بانک کې په بیا په 50,000 راضي کړله 50,000 روپۍ ته واخیستلې او زه تصویران مې له ډیلیټ کړله ویډیو حالان کې مشکله ده چې ډیلیټ کړي دا 50,000 چې خلاص یې کړي بیا به ورته ووایه چې شرمومه دی خو یو 50 بل راولېږه داسې ګیر کړی دی بیا ورته وی ما ورته وویله چې ستا نه ما ویډیو کړې ده هغې مو ته خپل بدن ښکاره کړی چې ستا نه ما ویډیو کړې ده او ویل هغې ویل چې 10 ځلې شعر که زما داسې د ډېرو هلکانو څه دي وی دا فاتک الحیا فافعل ما شئت د الله نبي ویا چې حیا د نه لاړه نو چې څه کې کوې چې زنانه بار ته بیدیا راووتله هغې حیا ختمه کړه لاړه راله بیا په دې بې کوششونه مه کوه د سترګو بې هغې اچلي چې د پردي نارینه سره یې سترګې میلاو کړلې او د پردي نارینه سره یې خبرې اترې وکړلې او د هغه سره یې څنګل وجنګاو او د هغې سره یې بدن وجنګېده نو وی حیا ترې نه لاړه بې حیا نشته نو د هغې نه حیا تلې وه نو وی هغه راته په واپسۍ کې وی چې زما داسې ویډیوګانې غلطې ویډیوګانې زما د بدن ویډیوګانې وی دا جینۍ راته وی چې دا زما د دنیا لکانو سره دی یو دی پکې تمې خو ستا دا راسه ده او د دنې په دومره ګیره دا ویډیوګانې کړي دا حال دی ښه نو چې کله ګوره د اولاد تربیت نه کوئ دا قتل دی قتل د اولاد دا بچي وجنئ دا مجازي قتل دی د الله نبی ادبوا اولادکم علموا القرآن د الله نبی ویا بچو له ادب ورکوه قرآن ورته وښیوئ حدیث ورته وښیوئ قرآن یې راوړه په حدیث باندې راوړه دی ادب په کار دی ادی بهایو باندې راواړولې فیسبوک کې ولاسې وغیره هلکان یې غرق او تباه کړ ټیک ټاکر ټیک ټاکر یې ولې نومي وایي دا ټیک ټاکر څه ته وایي غټ زیناکان مردار لوتي ته دې ته ټیک ټاکر وایي چې څومره مردار و که نه څومره ګنده و صحیح ده او خلکو د کیلونې په شان لوبولو نو دقه جینۍ ته ټیک ټاکر وایي او دقه هلک ته ټیک ټاکر وایي د ده نه غټ بدکاره نه مردار ته نه نه چې اسلامي نظام یې که نه دا واجب القتل دي داسې حالي او بیا به د دې ټیک ټاکرو واقعات به ته بیان کړم ښه دا په خپل مقام باندې به راشي په یو ځای کې نو بهر کې په دی به بچي به یې وله وجلک ویستحیون نساکم او بې حیا کولې به جنکۍ ستاسو جنکۍ به بې حیا کولې اوس هم بې حیا کوي په تیمرګره کې کالج دی او په کالج کې مستقلا د ډانس او د ګاډا کلاس اخیستلی شي
او د هغې نه مستقله ویډیو کیږي او عالم ته شیر کیا چې دا جینکۍ نن منګه ګاډې او چې کومه جینۍ پکې ډانس یاد کړي نو هغې پلار له او هغې له ایوارډ ورکوي انعام وی پلانی وزیر خارجه ولا 10,000 روپۍ انعام او پلانی ایمین امپیا ولا 50,000 روپۍ انعام ورکو ولی وی دیا سورین ښه ښځه ولی دیا زه کله وامه که نه زما کله دا غوسه ماله راشي لکه باجوړ او داسې حال او پښتانه او داسې حال چې دا زاریان ما چې دا لږ ګډېږي او دا جنۍ نو الله دې ته هدایت وکړي او که هدایت دې په نصیب کې نه یا نو د ابولهب د ښځې په شان د الله په زندۍ مړه که چې ام جمیل یې وجلې وه که نه او دا قرنګې بازار ته تللی او برقه دې دې مرۍ ته زندۍ شوي او بس چې مرداره شوي نو زه دې تاریان یم چې ته ګډېږي ته دا جامې کې تا پکې دا اندامونه ښکاره کړي بدن دې ښکاره کړي نو تا د اندامونه د عضو دا ته کم ځای نه خوځې دا ځای نه د خوځېدو دي چې ته د خلکو د ګډې او بیا د نه ویډیوګانې کوه تا عالم ته شیر کوه اوس والله عالم چې د خلکو باندې څه ګلی شوې ده اوس الله ته پته ده نو حیا بې اغستله د دې د زنانو دریم بانه دا ده ویستحیون نساکم او لټولې به زنانه ستاسو څه له به لټولې یفتشون فروجهما ای د دې شرمګاونه به لټوله چې اولاد یې شوی دی که نه دا به لټول لکه وجل به که نو خلکو به دا بچي پټ ساتل چې لکه دا بچي نه چېرته مړه نه کي نو دی به زنانه د کورونو نه رایستلې او په دې باندې به شرطه افواج به پې ولاړو زنانه به لټولې چې آیا اولاد یې شوی او که نه دی لکه نن سبا زمانه چې قطره ورته شوې ده که نه واړه لټوه نو که ته زمونږ دومره خیر خوای نو د هسپتال سم که که په دې هسپتال کې دا دوایانې پرې ورکوئ که دوایي وله پرې ورکه ډریپ وله ورکه ستن وله ورکه د غریبانانو دوایي پرې کوي د یتیمانانو دا پرې کوي د کونډو دا پرې کوي خو خیر خوای خو معلومه دا شوله چې دا مرداری دی په دې خو مشران ځان له پیسې ځان پې نه مړی وفي ذلکم الایا په دې نجات کې بلاء لا امتحان دی من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه عظیم ډېر لوی دا یو نعمت ذکر شو دویم نعمت واذ فرقنا بكم البحر یاد که الله وی هغه وخت کله مې چې بیل کو په تاسو باندې دریاب دې نه مراد بحر قلزم دی وسو ته بحیره ابي خالد وی د کې فرعون تباه شوی دا چې کله موسی علیه السلام بني اسرائیل ویستل کنه ځان سره او د شپې وتله نو سهار کې اوسه فرعونیان پسې شولو نو الله رب العزت موسی علیه السلام ته وحی وکړه دریاب په امسا باندې و هغه کې لارې جوړې شوې 12 فرعون چې کله ورلی بس هغه الله تباه کو وإذ فرقنا بكم البحر الله جدا مې کو بیل مې کو په تاسو باندې دریاب فانجیناکم الله اخلاصې مې در کو تاسو لره و اغرقنا او ډوب مې کړه آل فرعون فرعونیانو لره وانتم تنظرون او حال دا دی چې تاسو ته کتل دا ولي ځکه فرعون د خدای دعوه کړې وه انا ربکم الاعلی نو د دیو په دې زړونو کې د فرعون یېره وه نو دی دا ویله چې یاره دا فرعون د سمندر ته کوشوی دی او دا بیرته راوځي لکه بعضې خلک چې د هټلر په باره کې د عقیده لري وایي دا ښکته کوشوی دی بیرته به راپورته شي نو دی هم داسې یېره پې تاري و هغه داسې ظلمونه کړي چې کله یو ظلمونه وشي که نه نو بیا خلکو زړونو کې هغه یېره نه الله تاسو ته کتل ستاسو د سترګو رو برو مې الله په سین باندې وړی تباه کړی مې دی دریم نعمت الله تمهید دی وإذ وعدنا دریم نعمت تمهید څه دی کتاب مله در کړی
اطاع التورات. نو دریم نعمت ته الله تمهید دی دیږي کې وید وعدنا الله یاد کوي هغه وخت کله چې وعده واصله منګه د موسی علیه السلام وعده م وکړله د موسی علیه السلام څه 40 لیله د 40 شپو 40 شپو وعده مو سره وکړه. ثم اتخذتم العجل بیا تاسو ونیو خسي لره په عبادت باندې. موسی علیه السلام چې کله لاړې په سورت اعراف کې به راشي هلته 142 کې مخکې بیا وایي 30 10 شپې بیا موږ پوره کړې لای په لسو باندې نو میقات پوره شو د 40. موسی علیه السلام مسواک والی او باندې محدثین مفسرین ویا چې نه روجې نیولې وه. ثم اتخذتم العجل بیا تاسو ونیو خسي لره په عبادت من بعد فساد تک د موسی علیه السلام وانتم ظالمون لای ویا تاسو ظلم کوونکي مراد دلته ظالم نه مشرک دی یعنی شرک هم وکړه د خسي په عبادت باندې. ثم عفونا عنکم ملای بیا معافي وکړله موږ تاسو ته من بعد ذلک پس د خسي د عبادت نه لعلکم تشکرون د دې دپاره چې تاسو شکر وباسئ. دریم نعمت دی وسه وإذ آتینا موسی الکتاب اطاع التورات. معلومه دی نه دا شوله چې آسماني کتاب دا د الله د طرفه څه دی نعمت دی په مؤمنانو باندې مسلمانانو باندې. وإذ آتینا لای کله چې منګه ورکو لای موسی الکتاب موسی علیه السلام ته تورات والفرقان او فرق کوونکې معجزې په مابین د حق او د باطل کې. د فرقان نه مراد دلته څه دي معجزې ته نه مراد دي او فرقانو ته ځکه وایي دا مبالغه ده الفارق بین الحق والباطل. دویم قول دا دی چې مراد د فرقان نه روب د موسی علیه السلام دی په فرعون. موسی علیه السلام له الله یو رعب ورکړی او بیا به مخکې راشي وکان عند الله وجیها و د الله په نس باندې ډېره مخاوریز سړی نو مخاوریز انسانو نو رعب وی کله به چې فرعون ولیده که نه یبولو کما یبول الحمار وی داسې دستونه به پرې لګېدله لکه خر چې موسی علیه السلام به ولیدو نو رعب د دې نه مراد د فرقان نه وی. بعد ویا مراد نه نصرت الهی دی لعلکم تهتدون د دې دپاره چې تاسو هدایت بیاموځئ. وإذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم. یاد کله یا هغه وخت کله چې ویله موسی علیه السلام لقومه قوم خپل ته یا قوم زما انکم ظلمتم یقینا تاسو ظلم کړی دی انفسکم په خپلو ځانونو باندې. ظلم څه دی باتخاذکم العجل په سبب د نیولو تاسو خسي لره په عبادت یعنې خسي نامه اله جوړ کړی دا عبادت کوئ. فتوبو الی باریکم توبه وباسئ خالق خپل ته. بارې په معنی د خالق حکم د توبې دپاره 3 شرطونه دي 3. یو شرط د توبې دپاره دا دی چې په مستقبل کې ګناه پرېږدي یعنې ګناه دې کول او بیا را روانه زمانه مستقبل کې ترک د ګناه وکړي. دویم شرط د توبې دپاره دا دی الندامت علی ما سبق چې مخکې دې څه کړي دي په هغه باندې پښیمانې په مخکني عمل او ګناه باندې پښیمانتیا دام سره شرط توبې دی. دریم شرط د توبې دپاره دا دی ولازم بترکب الزمان الاتی پر روانه زمانه کې یا قص وکړي د دا ګناه د پرېښودلو پر روانه زمانه کې مکمله پخه اراده وکړي د دا کار د پرېښودلو.
دا درې شرطونه په حقوق الله کې دي چې کله حقوق الله کې نه کمې زیاتې وشي او چې کله حقوق العباد وي که نه نو څلورم شرط ورسه دا دی چې د چا حق دیوالی دی حق ورته واپس که یا هغه راضي که خو غیبت دې کړی ته وا چې هلکه معافي راته کوه بد دې پسې ویلي دي وغیره چا نه معاف کړی که نه چې د چا بد دې ویلي دي نه الله دې نه بخي نو توبه وباسئ الی باریکما خالق خپل ته اوس د توبې طریقه څه ده وی څنګه توبه وباسو نو د توبې طریقه دا ده فاقتلوا انفسکم وجنیا یو بل لره انفسکم معنی څه ده یو بل له ولګئ مړې کړه دویم قول دا دی چې چا د خسي عبادت کړی دی او چا نه دی کړی نو چې دا چا نه دی کړی دا دې راپاڅېږي دا چا چې کړی دی دا دې مړ کړي دریم قول دا دی چې نه په خپله باندې ځانونه مړه کوي خودکشي وکړه بیا بعضې تفاسیرو دا لیکلي چې دیا یو بل وجله راټول شلو میدان ته نو یو بل به پیژاندو پلار به زوی پیژاند زوی به پلار ښځې به خاون خاون به ښځې نو رڼا وه نو الله پې نه تورتم راوست نو په تورتم کې چا چې د خسي عبادت کړی و هغې وویل په تورو نو بیا ویا چې 80,000 بني اسرائیل په دې توبه کې مړه شو نو موسی علیه صلات وسلام د الله نه سوال وکړو چې یا ربه بني اسرائیل ختم شو عبادت به ستا څوک کوه لیکن دا صحیح روایتونه ثابته نه ده دومره ده چې د مفسرینو خپل د تاریخ خبره ده نو فاقتلوا وجنیا انفسکما یو بل لره ذالکم خیر لکم دا به غوره یا تاسو لره عند باریکم په نزد د خالق ستاسو څلورم نعمت دا دی توبه د الله قبوله کړه نو فتاب علیکما نه الله رحم وکړو په تاسو باندې رحم نه مراد څه دی خفف علیکم په حکم القتل ای الله سپکوالی راوستو په تاسو باندې په حکم د قتل کې یو قول دا دی چې مهرباني په الله داسې وکړه چې دی اراده وکړله چې ځانونه وجنو نو بس الله وحی وکړه موسی علیه السلام ته چې په دیو باندې الله رحم وکړو په تاب علیکم یعنې مړې نه کړه یو بل انه هو التواب الرحیم یقینا د الله تعالی توبه قبلونکی او رحم کوونکی دی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا دا پنځم نعمت ته تمهید دی هغه پنځم نعمت څه دی باس بعد الموت د مرګ نه وروسته به تر پورته کړیو وَإِذْ قُلْتُمْ او کله چې تاسو ویله یا موسی لَنُؤْمِنَ لَكَ هېڅکله موږ ایمان نه راوړو په تا باندې حتی نر الله جهرا تر دې پورې چې موږ وینو الله په میدان دا مسله د څه راغلې وه د سورت اعراف د 155 نمبر آیت نه معلومیږي چې دی د موسی علیه صلات وسلام یو قول دا دی چې نبوت نه منو منکرو دویم قول دا دی چې دی ویله دا کوم کتاب تا راوړی دی تورات ویل دا من جانب الله نه دی د ځانه دی جوړ کړی دی دریم قول دا چې ستا په نبوت باندې دی زموږ سره الله خبرې وکړي او یا کسان د بني اسرائیلو نه دی واغسته موسی علیه صلات وسلام د رب میقات له بوتله هلته ورسه الله خبرې وکړي دی ویله وینا موږ ایمان نه راوړو موږ به الله په میدان باندې نو دای بېدبي وکړه بیا علما فرمایي یا دا خلک مجسمه و د الله د جسم قایله و ځکه دا خبره وکړله چې موږ الله په میدان باندې نو دی ګڼې وی چې د مخلوق په شانتې جسم به د الله دویم قول دا دی چې دا قول قصدن کړی دی نو چې قصدن یې کړی نو دا کافر شوي دي
دریم قول دا دی چې نه دا جاهلانو دا قول په طور د جهالت باندې کړی او دا عذاب چې پرې راغلی دی نو دا د وجې د سوی ادب نه دا بېدبي کړې ده دی ځکه دا سوال خو موسی علیه السلام هم کړی و که نه د الله د رویت نو په هغه باندې څه نه راغلی عذاب او خو الله عزت تجلی کومه د نوره پرده خیمه دی غر ته خو د هغه را په ځای باندې ټینګ شو نو ته به ما ویني صورت اعراف کې به راشي لیکن د موسی علیه السلام سوال د محبت او د بني اسرائیل سوال دا د بېدبۍ و حتی نر الله جهره تر دې پورې چې موږ وینو الله په میدان فاخذتهم الصاعقة نو ونیوله تاسو لره تندر صاعقه نه مراد څه ده تندر ده چغه د جبریل وانتم تنظرون اول دا دی چې تاسو ته کتل پنځم نعمت دی بېرته مې راپورته کړئ چې کله مړه شو که نه نو موسی علیه السلام یا الله دا خو یې جاهله دي وی کو تا مال هلاک کولی او دې ولره نو مخکې به دې هلاک کړی وي د دې جاهلو په یو کار باندې یا الله موږ هلاک کړې نو دعا یې وکړه نو په دعا د موسی علیه السلام دوباره راپورته شو ثم بعثناکم بیا موږ راپورته کړئ تاسو من بعد موتکم پس د مرګ ستاسو نه دلته سوال لازیه چې دنیا کې یو سړی مړ شي نو بیرته خو نه راپورته کوي که نه دا خو د الله قانون دی حالا کې راپورته کولی شي الله خو قانون د الله دا دی چې آخرت کې به راپورته کوي دا څنګه دوباره راپورته شو جواب د هغې نه دا دی چې ګوره یو موت اجلی دی یعنې مرګه د نیټې چې کومه نیټه تاله مقرر شوې د دنیا کم عمر یې درکړی دی او په هغه عمر باندې ته مړ شولې نو د الله قانون دا دی چې تا به د قیامت په ورځ را ژوندی کوي او یو مرګ او موت عقوبي دی عقوبتن چې یو سړی سزاوار مړ شي سزاوار نو د دی دا مرګ عقوبتن و دی له د الله دا مرګ د سزا په طور ورکړی دی ثم بعثناکم بیا الله موږ راپورته کړئ تاسو من بعد موتکم پس د مرګ ستاسو نه لعلکم تشکرون د دې دپاره لای چې تاسو شکر وباسئ شپږم نعمت دی وظللنا علیکم الغمام الله سورې کړې وه موږ په تاسو باندې وریځه دا میدان تیښ کې دا مسله وه میدان تیښ ته دی تلي هلته خیمې میمې نوې نه آبادي وه او نه د خوراک او د څښاک بندوبست نو الله دې ولالته نعمتونه ورکړه یو نعمت یې دا ورکړو چې سوری پرې نه وریځ کړه دویم نعمت الله دا ورکړو چې ترنجبین یې وله ورکړو دارنګې مړزان یې وله ورکړو وظللنا علیکم الغمام الله یې موږ سوری کړې وه په تاسو باندې وریځه اووم نعمت دا دی وانزلنا علیکم المن او الله یې موږ راورولې وه په تاسو باندې ترنجبینه بغیر د اسبابونه هدایت سبب څه نه و او الله یې موږ درکړي تاسو لره وصل و مړزان مړزه خو د دې امت هم شته که نه لیکنه د من په بدله کې د ترنجبینه په بدله کې علامه ابن قیم رحم الله وایي رواتونه ثابته ده چې الله دا ګوڅې ورکړی دی دې امت له ګوڅې دا بغیره د کسب نه من دی زمونږ ترنجبین دی دا د غریزو علاقو کې وي خو بعضې خلک دا وایه چې یاره سره کړي مرزان به دا سره کړي او سره ځانه سیوا کړی دا په حدیث او قرآن سره نشته ثابت دا اصل کې وا چې دیا په نیولو باندې قادر و لکه زمونږ چې کورني چرګان دي ضرورت مو سره شي ماشوم پسې منډه کې روي نیسي دارنګې لوی پسې منډه کې روي نیسي دا نه وګڼې چې پلیټ یې وله راغستی دی او جبریل وخورئ هم سره کړي دي نه نه دا یې وله ورکړي په میدان تیښ کې نو لا یې موږ
نازل کړي ولای پتا سبانی ترنج بنا وصل و مړزان ویل لای منګه کولو خوراک کوي من طیبات د پاکیزونه طیب څه ته وایه چې د شبهات د حرمت نه پاک او دارنګیا د نجاساتو نه پاک ما غسا رزقناکم چې منګه درکړي دي تاسو لره وما ظلمونا الای دی کمې نو کړې په منګه او دا باندې خلک دې کې معنی کې ورغلطیږي وما ظلمونا الای دی کمې نو کړې دیا ظلم نو کړې په منګه ولکن کانو انفسهم لیکن ودیا په خپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکي ځکه نقصان یې د ځان سره وکنه وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية او کلا چې ویل لای منګه ننوځئ هذه القرية دې کلي ته مراد دې کلي نه کم کلی دی بیت المقدس بعضې ویا مراد نه اریحا ښار دی ویل لای منګه دې ته ننوځئ دې کلي ته فکولو خوراک کوئ منها د دغه کلي نه حیث شئتم چرتم چې خوښوي راغدن فراقا ودخلوا الباب او ننوځئ په دروازو باندې سجدا پاجزیا دا په ژوند د موسی علیه السلام کې او بعضې ویا چې نه دا په ژوند د یوشع بن نون علیه السلام کې موسی علیه السلام وفات شوی او چې کله ځوانانو جهاد وکړو که نه بیت المقدس یې دا آزاد کو د عمالقه او جبابره او د لاسونو نه نو یې په طور د شکریا باندې تاسو ننوځئ په دروازو د دروازو نه مراد دوه قوله دي یا تېنه مراد د باب نه باب القریه دی د کلي دروازه لکه ګوره یو کلي ته په زمانه کې نوځې که نه نو دا یې دروازې وي لکه نن سبا کراچۍ ته ځي نو په ګیټونو به ننوځي د هغې نه حدود شیر وشي او یا ته د باب نه مراد باب المسجد دی د جومات په دروازه باندې بیا دا جایز لکه امام شافعي او احمد بن حنبل امام ابن فریم الله چې د سجده نه مراد دوه رکعته صلات شکرانه مونځ دی نفس سجدت نه نه ده بلکې دوه رکعته صلات شکرانه مونځ وکئ نو ننوځئ ودخلوا الباب ننوځئ په دروازو سجده په سجده دوه رکعته مونځ وکئ شکریا ادا کئ د الله او دا سنت طریقه ده چې کله یو نعمت الله تعالی درکړي که نه نو باندې پسې الحمدلله ویل دارنګې ښایسته عبادت کول سړی څه وکړي ښه عبادت وکړي ښایسته او یا دارنګې صلات شکر یا سجده وکړي صلات شکر نه مراد څه دی چې مونځ وکړي وغیره اوس زمانه کې ته ګورې که نه چې زمونږ حضرات حکمرانیانو ته ولاړي ایمینیم پیشیا نو سیده مردانه خو دې وګټله نو چې ذات ته پې ډېر خوشحاله یا خو لاړ شه یو دوه رکعته مونځ وکړه که نه چې یا الله د مخلوقه حق نه صحیح طریقه باندې واخله خدمت لاله د اسلام لاله را دی به څه کوي د هندوانو په شان بازیانې کوي او څوک به ګډېږي او څوک باجې وي او څوک سورني دا مقه بن اسرائیل دي د دې د وجې نه علامه ابن قیم ویه چې پښتانه نسل د بني اسرائیلو دی دا بعضې وی دا د خالد بن ولید په بچي کې خالد بن ولید رضی الله یو غیرتي صحابي و هغه ټول عمر څه کړی دی جهاد کړی دی او جهادي سړی و تا څه کړي ته ټول عمر ګډېږي او یا ته شازیانې کوي یا څه ته سلفیانې وباسي ته د خالد په اولاد کې نه دا وایي د بني اسرائیل په اولاد کې دي دا ناشکره خلک دی د نعمت پسې وروسته ناقدري کوي دی په نعمت پسې وروسته ناقدري کول ودخلوا الباب ننوځئ په دروازو باندې سجدا پاجزئ وقولوا وایي حطه کلمه د حطه دلته معنی داره ای سوالنا حطه سوال زمونږه حطه دی د حطه معنی څه ده وقولوا وایي حطتن زمونږه ګناهونه معاف کا نغفر لکم الای منګ به معاف کو تاسو ته ګناه خطایاکم ګناهونه ستاسو
وسنزيد المحسنین الله زیاته بدله به ورکو نیکو کارو لره. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. اوس د عذاب اول پې نه رانې اته نعمتونه پوره شول. اوس نه پې اول عذاب دی، دوه عذابونه دي. فبدل الذين لا بدل کوا کسانو ظلمو چې ظلم یې کړی قولا وینا لره غیر الذي ما سوا د هغه وینا نه قیل لهم چې دوی ته ویلی شوي وه. د یاد باندې ګوره سوال دی. یو د آیات نه داسې معلومیږي چې دی ته کومه وینا شوې ده نو هغې نه ده بدل کړې بلکې بله وینا یې بدل کړې ده. لکه ګوره آیات ترجمې ته فبدل الذین لا بدل کړه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړی قولا وینا لره غیر الذي ما سوا د هغه وینا نه قیل لهم چې دوی ته ویلی شوي. جواب دا دی چې دلته اندماج دی، پټ عبارت دی. عبارت ګوره دا دی فبدل الذین لا بدل کړه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړی قولا وینا لره. نو محذوف عبارت دا دی واخذوا غیر الذي قیل لهم. واخذوا غیر الذي قیل لهم او ویغستلا غیر الذي ما سوا د هغه وینا نه قیل لهم چې دوی ته ویلی شوي وه. د هغې نه ما سوای بله معنی واغستله. نو هغې وینا چې واغسته څه واغسته د حتتون په ځای باندې حنتتون وه. حنته یې کړه نون یې پکې پیدا کړو. انجام یې لا څه شو فانزلنا لا منګه راولېږل علی الذین په کسانو باندې ظلمو چې ظلم یې کړی و رجزا ناکار عذاب من السماء د بارانه بما کانوا یفسقون په سبب د هڅه چې و د یا همیشه نافرماني کوونکي. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. او یاد که هغه وخت کله چې طلب وکړو موسی علیه السلام د اوبو دپاره د قوم دپاره د اوبو طلب وکړو. دا میداني تیغ کې ووی اوبه نه وی که نه میدانو. نو موسی علیه السلام نه قوم رالی منګ له د رب نه سوال وکړه استسقا. ګوره دلته استسقا شته خو د صلات تذکره نشته. دې د وجې نه بعضې خلک وی امام ابو حنیفه رحمه الله د صلات استسقا نه منکر دی. نه لکه امام ابو حنیفه رحمه الله په قول او په وینا تنې پې شوی. امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې استسقا په مانځه پسې خاص نه ده. استسقا په مانځه پسې خاص نه ده. استسقا څه ته وی؟ طلب الماء ته وی، طلب د اوبو د الله نه د باران سوال کول. نو دا په ذریعه د مانځه سره کېږي. د حدیثونه ثابته ده راوځه بهر او د استسقا د مون طریقه به په حدیثو د رسول الله کې ذکر ده. او دارنګې دا په دعا سره کېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام خطبه ویله د جمعې او صحابي پات سے وید الله پیغمبر ارڅ هلاک شو. رسول الله دعا وکړه باران راکې شو. دارنګې ځان له تمنځ وکړه 2 رکعات او دعا د باران وکړه. دا م استسقا. عام چې کله زمونږ جماعتونو کې سپین ږیري غږ وکړي هلکه د مانځه د بارانه دپاره اوسه دعا وکړئ. نو موږ دعا وکړو که اللهم صیبا نافع وغیره دا اوږده دعا چې کوو نو بای سره هم دغه ته هم څه وایه استسقا وایي. نو دا بعضې بېلګامئ
هغه لګام نه یا سپیمو ته پړی چاله نه یا چلی نو لا پورا عالم شوی نه نا ویا ویره امام ابو حنیفه رحمه الله وی دا د صلات استسقا نه من کړی حالان کې ولې موږ احناف یو د امام ابو حنیفه په تشریح روان یو د امام احمد د امام محمد او د ابو یوسف ولې دا تاسو استسقاګانې نه کوئ بار کې وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ کله چې طلب وکړو موسی علیه السلام لقومې د قوم دپاره د اوبو فقلنا لا یې موږ وویله اضرب ووهه بعصاک الحجره په امسا باندې د ګټې لره په امسا باندې دا ګټه ووه د دې نه مراد کومه ګټه ده بعضې ویه چې د دې نه مراد مطلقه ګټه ده او بعضې ویه سعید ابن جبیر وی دا هغه ګټه ده چې په کومه ګټه باندې موسی علیه السلام جامې ایښې وې او غسل یې کول په بخاري کې روایت دی او هغه جامې د موسی علیه السلام نه تختولې وي دا یې واقعه په خپل مقام باندې را روانه ده بیا نو وی دا ګټه د ده سره وسره وه او د دې ګټې نوم زبیده وه بعضو دا هم لیکلي دي نو توان د ودرېږه فضربه وی وهله فانفجرت پس روانې شولې منو د هغې نه اثنتا عشرة عینه 12 چینې اثنتا عشره 12 عینن چینې دا هلې 12 روانې شوې دا 12 خاندان بني اسرائیل چې وو نو دا 12 قومونه وو نو دا یې د وجې نه 12 چینې الله ورکړي 12 پیپونه او 12 ټویله ځکه دا د پښتنو نسل یې که نه نو لانجې کولې اوس لاندې وتي که نه په بمبه باندې جنګي څه چل شو 2 مړی وکړم او بیا په روژه کې د اوبو په نمبر یې وی جنګ او په بمبه باندې جنګ نو دې ولې ځان له ځان له نلکه ورکړله ځان له ځان له چیله چې جنګونه نه کوي هر خاندان له قد علم کل اناس لا یقینا پیژندل او هر یوې ډلې مشربهم ګودر خپله مشرب زید اوبو څکو ته وایي مانګه ویله لا کولو خوراک کوئ وشربو څښاک کوئ من رزق الله د الله د روزۍ نه ولا تعثوا مه کیږئ فی الارض په ځمکه کې مفسدین فساد لټونکي فساد نه مراد دلته څه دی فساد نه مراد د الله نافرماني ده او د فساد نه مراد دلته شرک دی شرک مه کوئ ګوره نعمتونه د الله درکړي دي او شرک کوئ د الله سره وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ دا تمهید دی دویم عذاب ته په تبدیل د نعمت باندې الله په دې باندې عذاب الهي راولېږو وَإِذْ قُلْتُمْ الله کله چې ویله تاسو یا موسی لن نصبر علی طعام واحد هیڅکله موږ صبر نه کوه په یو قسم خوراک باندې دا خوراک خو یو قسم نو ای علی غذاء واحدنا ای په یو قسمه غذا ولې که غذا ډېره مې که نه خو چې کله بار بار د قیوه ویه نو بیا سړي تعبیر ته نه په څه کوي په یو بعضې علما وایي چې نه غذا یوه وه که نه څه وه مړزان غوښه وه نو د یې غوښې نه د یا زړه تورې شو او نور چې کوم درنجبین و نو هغه خو ګبین و اب یې اوبو کې اچلو شربت به ترې جوړېدل نو دا یو قسم طعام د دې نه مراد هغه مړز دی هیڅکله موږ صبر نشو کولی په یو قسم خوراک باندې فدعو لنا سوال وکړه زموږ دپاره وغواړه زموږ دپاره ربک د رب نه یخرج لنا چې راوباسي موږ لره مما دا څه تنبت الارض چې راټکوي ځمکه من بقلها د سبزیانو نه و قثایها او د بادرنګو نه و فومها او د وږې نه و عدسها او د نسکان او د دالو نه و بصلها او د پیازو نه دا څیزونه یې غوښتله بقل چې دی که نه دا سبزۍ ته وایي په دې کې حرارت هم دی او برودت هم دی ځینې یخه ده او ځینې څه ده ګرمه ده ترکاري تېنه مرانه سبزیجات بیا دویم چې دی نو پای پسې قثا ده
نو قصه چې د کنه نو دا بارده ده یخه ده بادرنګ او دې ته ترم وای درېمه چې دا نو واده سیحه او وفومیا اوږه ده اوږه چې دا نو دا ګرمه ده او وچه ده او څلورمه واده سیحه دا یخ دی او وچ دی عدس نسکا مسور او بسلیها دا گرم دی او لامده دی پیاز علامه لوسی ویا نو بعد خلق دا سکار کوي کنه چې قرآن کریم کې کم نمونه راش وی داګ دی نو بعد خلق بچو نو قرآن کې فرعون هم راغلی نو تا به زویله فرعون سبای یا به حامان هم پکې راغلی نو دی چاله بقل نوکې دی ښځل او چاله قصه او چاله پومیها ده او چاله بصلیها ده هلکه دا هر ټکې قرآن دا خو بیا به ټول عمر پیازو تړي کېږي او یا به اوږو پسې ګرځي نو هر ټکې د قرآن کریم دا ایمانی ته ګوره او دارنګه چې کومه نمونه رسول الله او انبیاء علیه الصلاة والسلام د هغې د بیبیانو دي نو هغه نمونه کې خو صلی الله سنت دي قال ویلال موسی علیه السلام اتستبدلون الذي آیا تاسو بدله کې غواړئ هغه شی هو ادنا چا ډېر کمزوری دی بالذي په مقابله د هغه څیز کې هو خیر چې هغه بهتره غوره دی باندې ویا چې دا قاله مقوله د الله ده او باندې ویا چې د موسی علیه السلام ده په ذریعې د وحی باندې نو ګوره تاسو غوښه پرېږدئ او چرته په اوږو پسې او پیازو پسې او سبیانو پسې ګرځئ غوره شی پرېږدئ نو تبدیل د نعمت دی اهبطوا ولایکو شیا مصرا یو ښار ته د مصر نه مراد دلته مطلقې ښار دی ښه دا نه چې مصر ته لاړ شئ فإن لکم یقینا شته دی تاسو لره ما هغه څه سألتم چې تاسو یې غواړئ وضربت دا عذاب پې نه اوس رالی دویم عذاب دی وضربت او وهلی شول علیهم الذله په دوی باندې ذلت والمسکنه او غریبي ګوره دا ذلت څه ته وایه فقر باطني ته یو سړي سره ګوره ښه مال هم ورسره او کور یم یا جیداد یم یا خو زړې غني نه وي لکه په حدیث کې راځي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم غنا دا نه ده چې یاره یو سړي سره مالونه دی بلکې غنا د څه ده د قلب د زړه چې زړه دې غني وي نو وهلی شوله په دی باندې ذلت الفقر فی الباطن والمسکنة الفقر فی الظاهر او وهلی شوله په دی باندې المسکنه غریبي ظاهریه ګوره حدیث کې راځي رسول الله فرمای وای چې کله دا د ذمهداري دا باکاری ماکاری نه دی بیلچې دا نه ننوځي یو نوځي او د دې سره ذلت نه نوځي مسکټې چېرته به اختر لم جامې ونکي او د همیشه به د منځونه په بارو باندې او چېرته به په خوله کې وانه وري چې الحمدلله ښه فصل لاله شوی او یا به تې وانه وري یا چې یاره ښه بوس لاله شوي یا جوړ نه وایي یاره وایي سم څه ونه شو غنم وایي خراب دي دی به چېرته ماړه نه کي نو دا فخر دی مسکیني ده غربت دی په دې سره د انسان نه دین ضایع کیږي چې کله سړی دنیا کې ډېر مشغوله شي که نه دین ضایع شي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ما قل وکفا خیر مما کثر والها د الله نبی وایي هغه روزیه چې هغه کمه ده خو ماله کافي کېږي دا غوره ده د هغې روزۍ نه چې هغه ډېره ده خو د الله نه مې غافله کوي نو چې کله د ذمهداره د الله نه غافله کوي تجارت د الله نه غافله کوي نو دا تجارت او دا ذمهداره دا شیطانی ده دا صحیح نه ده نو وهلی شوله په دیو باندې ذلت والمسکنه او غریبي ظاهري وباو او د یختشلو
بغضب من الله فغضب د طرف د الله نه ذالک دا د دې د وجنا بانهم یقینا دویا کانو یکفرون بآیات الله کفر به کولو فایاتونو د الله باندې دا علت د عذاب ول ذکر کو ويقتلون النبيين وجلب پیغمبرانو لرا بغیر الحق بشرعي جرما بغیر د جرم شرعي به وجل حتی تر دې پورې زکریا علیه السلام شهید کړو او دا پارا باندې را کړو انبیاء علیه السلام کوی ته چلیو ګټې به د بارا په یو ورځ باندې د مازیګر پورې په یو روایت کې راځي او یا انبیاء علیه السلام داغي متبعین دای شهیدان کړو ويقتلون النبيين بغیر الحق ذالک دا د دې د وجنا بما سو په سبب دا چې دای بنا پرمانی کولا وکانو ودیا یا تدونا میشا د حد نتیجه وس کون کی د الله د حدودونو به څه کاو تجاوز وکاو دا نتیجه د خطاب په ترغیب ال ایمان او عمل صالح او سره ان الذين يقيننا كسان امنوا چې ایمان راوړې دي والذین واکسان هادو چې يهوديان دي هادو ایسارو یهود دینا دا یهوذا ته منسوب دي یهوذا د نوح علیه السلام او بعض ویا چې د یعقوب علیه السلام مشر زوی دی نو دا عربه دای دا ذال په دال باندې بدلی نو یهوذا نه یهودا جوړ کړي او بعض ویا چې ها د یهودونه ده په معنا د التائب ان دیو توبه لا قبول کړي وکړي د خسید عبادت نه توبه ایستلی و نو تاب یتوبو نو ها د یهودو په معنا د رجع واپس د خپل عملنا ها کسان لا ویا چې يهوديان دي او نصارا او نصرانيان دي نصارا دا د یو کلی نوم دی د محله هغه ته دا منسوب دي دا په فلسطین کې ده وصابئین او د ستورو عبادت کوونکي په دې کې ډېر اقوال دي تقریبا مفسرین او اقوال دي چې دا صابئین چاته وای بعض علما دا وایي چې دا د نصاراونو یو قوم دی دا مجوس دي لیس لهم دینونه د دې دین نشته او باندې علما چې دا د يهوديانو د نصاراونو په مشترک یو فرقه جدا شوی او باندې ویا دا پشان د مجوس دي باندې د اهل کتابونه دي د زبور قائل دي زبور لولي او باندې مشهور چې دا وای د ستور عبادت کوونکي وصابین او د ستور عبادت کوونکي من آمن بالله چا چې ایمان راوړو په الله باندې والیوم الاخر فورز د آخرت وعمل صالح عمل وکونی که فلهم الایدی ولرا جرما ثواب د عملونو د دیو دی عند ربی ما پنیزا پخوا د رب د دیو کی ولا خوف لا ویا پدیو بیرم نمی علیم پدیو بانی ولا هم یحزنون او نه بدی غم جنشی وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ د دې زرا د درش په تم نمبرات پوری دا درې اتیایم نمبرات پوری دویم خطاب دی د درې اتیایم نمبرات پوری دویم خطاب دی په دې کې درې قباحتونه د دې د مشرانو ذکر کړي یو وعده ماتول دویم حیله کولا په احکامات الهیو کې او دریم ارتکاب د منهیان هو چې د سره منع کړي اقکار کوي او څلور قباحتونه د موجوده او ذکر کوي یو محرفون تحریف کوي دویم المنافقون منافقان دي پکې دریم دا دی چې تابعدار د کلام د دروغ د کلام او څلورم المخصصون لانفسهم بالجنه د ځان لپاره د جنت دعوی کوي تتمه بعد د خطاب په تخویف او اخروی بشارت سره وکي وإذا أخذنا الآيات كيا غوخا کله چې واصله منګه میثاقکم مضبوط لوستاسونا لوز هو العمل بالتوراة
لوزم دا دی چې په تورات باندې به عمل کوئ. ورفعنا فوقکم الطور، او الله پورته کړو موږ بر ستاسو نه غر د کوی تور لره. دلته ګوره موږ الله پورته کړی دا غر په دی باندې. نو دا پورته کول چې و که نه دا غر پورته شوی دا حقیقت کې پورته شوی. تور دا جبل عظیم ته وایي. علما وایي عبدالله بن عباس وی رضی الله تعالی هر هغه غره چې هغه شین وي او پاکې بوټي ګڼ وي نه ته تور وایي. او دا هغه غر نوم دی چې په کم غر کې موسی علیه السلام له تورات ورکړی شوی. هغه غر تېنه مراد دی. او هغه غر تېنه مراد دی چې بني اسرائیلو به د دې د لاندې ژوند تېراو. رپه چې وانو دا څه حقیقي وه. اوس مسله دا ده چې قرآن کریم کې دا راځي چې لا اکراه فی الدین، په عقیده کې خو په چا باندې زور نشته. دلته مطلب دا دی چې دی د ایمان اظهار کړی خو عمل یې په تورات نه کاو. نو دا اکراه فی الاحکام ده، یعنی په احکاماتو کې اکراه ده. او په احکاماتو کې اکراه شته چې ته مون نه کوې، روژه نه نیسي او اسلامي نظام یې نو تا وهلی شي او دارنګې تا له سزا وغیره دا درکولی شي. نو د دې نه مراده په احکاماتو کې ده او رفع حقیقي وه. بعضې دا وایه چې لکه پروفیسر صاحب ویلی دی چې نه دا یې ولې دمکي ورکړې وه او دا غر په دې باندې چوت شوی نه و. نو دا وایي شیخ القرآن وایي دا د قرآن نړون دی. د څه کار و چې د قرآن راغستلو چې کله د په قرآن باندې وایي پوهېدلې نه نو قرآن دې څه له راغستو. دا معلومیږي د سورت اعراف د 101 نمبر آیات نه پاره دا نهمه او آیات د 101 چې دا غر په حقیقت کې الله چوت کړی دی په دی. وګوره 101 سورت اعراف نهمه پاره کې وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، کله چې الله موږ پورته کو غره فوقهم بره د دیونه کأنه ذله، گویا چې دا چترۍ وه. نو دلته ذله ویلې ده نو چترۍ بره یې کو د لاندې دا بره یې که نه. نو په حقیقت کې ګوره دا غر چوت شوی دی په دی باندې. نو الله وایه کله چې واغسته موږ ستاسو نه واده ورفعنا الله موږ پورته کو فوقکم الطور، بره ستاسو نه غر د کوی تون لره. ویل الله موږ خذو واخلئ ما هغه څه لره آتیناکم چې موږ یې درکو تاسو لره بقوتنا په عمل سره. کعب وایي که نه وی العمل بمقتضاها، یوازې دا نه ده چې ته به تلاوت کې د آسماني کتابونو بلکې عمل به کې ګوره چې څه د تب کې ویلي د هغې عمل. د آسماني کتابونو مقتضا څه ده؟ عمل. او یوازې تلاوت یې به ژبه نه دی ځکه وایي دې ته نبض ویلی، نبضه غزارلی ورته ویلي. دا به راشي وروسته انشاءالله. او حدیث کې هم راځي دا د قیامت علامه ده چې خلک به حروف سیده وایي او نیغ به وایي خو عمل به په قرآن باندې نه کوي. دا نښه د قیامت ده. نو اصل کې مقصوده هدایت د قرآن په تفسیر کې دی، په ترجمه کې دی. واخلئ لا عمل کوي ما پاس آتیناکم چې موږ یې درکو تاسو لره بقوه په پوره کوشش سره. یو معنی داره کوشش، دویمه معنی داره په قوت سره والا په ښي لاس. مولا علی قاري وایي که نه د دې زمانې طلبا وی چپل یې په ښي لاس کې اخیستی او قرآن یې په چپ کې. نه لکه دا دیني کتابونه په ښي لاس کې نیسه او پیزار وغیره دا په چپ لاس کې نیسه. نو مراد بی قوه بی یمینین په ښي لاس یې والا یا معنی دا ده خودو واخلئ ما څه لره آتیناکم چې موږ یې درکو تاسو لره بقوتنا په پوره عمل کولو سره. په دې باندې پوره عمل وکیا په دې تورات باندې.
وذکر الآیات کایمات سلرا پی چې په دې کې دی لعلکم تتقون د دې دپاره چې تاسو بچ شئ د راغورځېدلو د غرنه تتقون من طرح الجبل علیکم دې دپاره چې تاسو بچ شئ د راغورځېدلو د غر نه چې دا غر د باندې د بره راونه غورځېږي دای پې نیولی او د بره که نه ثم تولیتما دای قباحت اولا دی اول قباحت دی د مشرانو چې دی لوز مات کو ثم تولیتما بیا تاسو وګرځېدی من بعد ذلک پس د دې نه پس د څه نه پس د لوز نه او د وعدې نه او لوز مات کو فلولا فضل الله کو نوې فضل د الله تعالی علیکم په تاسو باندې چې هغه توفیق د توبې دی توفیق یې د توبې درکو ورحمته او نوې رحمت د الله تعالی چې هغه قبلول د توبې دي لکنتم من الخاسرین نو خامخا به وې تاسو د تاوانیانو نه یعنې په دې عذاب باندې به تاسو هلاک شوي وي ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ولقد علمتم الذين او یقینا الله ویا تاسو ته معلوم دي هغه کسانه چې زیته کړی ستاسو نه په ورځ د خیالي باندې دا د اعلانوم یې کلی دا مدین سره نږدې دا کلی عبدالله بن عباس ویل چې دا یو قوم و په زمانه د داود علیه السلام کې دا د دریاب غاړې ته اوسېدله په صورت اعراف کې به راشي نو په دی باندې امتحانان په بني اسرائیلو باندې امتحانان د میانو ښکارې پې په ورځ ضابطې بند کړو دا د حدیث نه ثابته ده چې الله یهودو له اختیار ورکو چې تاسو په هفته کې یو ورځ والی چې د هغې تعظیم به کوئ وی الله وایي زما جمعه خوښه ده جمعه بس دی هفته واغستله یهودیانو نصاراو ته الله وایه په هفته کې یو ورځ والی باندې به تاسو د الله عبادت کوئ او دارنګې تعظیم به دا ورځې کوئ خو الله وایي زما جمعه خوښه ده دی اتوار واغست رسول الله فرمایه چې موږ له اختیارات راکو منګه جمعه واغستله او د الله هم خوښه جمعه وه نو الله هدایت کړی دی دې امت ته اوس هغه امت خپل هدایت پرېږدي اوس ګوره ستا په ملک کې چوټیا د اتوار او د جمعې د دغه ده د هفتې ده حالانکې په اتوار کې مشابهت د نصاراو سره دی او په هفته کې مشابهت د یهودیانو سره دی او په جمعه کې مشابهت د محمد رسول الله د صحابه سره دی نو چوټیا او د عبادت ورځ چې ده زموږ جمعه ده آیا زموږ نه واغستله نو دا معین دی قانون دی په دې به عمل کې او که د دې خلاف دی وکړو نو خیر دی نشته نو د غیر اسلامي نظام د خلاف کوه نو په هغه باندې سزا ده او که د اسلامي نظام خلاف دی کولو په هغه باندې هېڅ هم نشته نو تعظیم د جمعې د ورځې زموږ نه مسلمانان له پکار دی په هغې باندې عبادت هم پکار دی د دې د وجې نه د جمعې د مانځه نه مخکې کاروبار کول دا مکروه دي یعنې هغه کاروبار چې د جمعې په مانځه کې خلل پیدا کوي چې ستا نه لیټ کېږي جمعه خطبه وغیره غسله جامه غسل وغیره تیاری د نه پاتې کېږي بهر کې الله تاسو پېژنئ کسانو لره اعتدوا منکم ملای چې زیته کړی ستاسو نه په سبت په ورځ د خیالي باندې فقلنا لهم ملای موږ وویل دیو ته کونو شیا قردتن شادوګان خاسئین ذلیله به وی امام قرطبي لیکلی دی په صورت اعراف کې به راشي درې جماعتونه دی شو یوه خلک وه چې هیلې به کولې او دی به دوی به دا میان دا به په ورځ د جمعې باندې به ورته ولې بندې کړي دا هفتې باندې یعنې د هفتې په ورځ باندې به په ډاګه راتله نو نالۍ به ورته جوړې کړي هغه نالۍ له به میان رال بیا به پسې نالۍ د اوبو نه بنده کړه نو بېرته به دریاب ته نه شوتلې غټ خوالټه به نه شولې
نو بیا به د اتوار په ورځ راوسته چې الله منع کړی وي دا خو موږ اتوار په ورځ راوست حالانکې دې ته به لاره هیله به ورته جوړه کړې وه د هفتې په ورځ بعضې علما وایه چې کونډه به یې ځوړنده کړه میان به پکې ونیول او بیا به یې کونډه موږی یو څه شی لرګی به یې ټکوالی هغې ته به یې پړی وتړو نو راغسته به یې نه د هفتې په ورځ چې سهار به اتوار شو نو کونډه به یې راوخېجوله مۍ خو به یې د هفتې په ورځ نیولې چې تا به ورته ویلی ویل دا خو ما هفتې په ورځ راغست نو دا هیلې وې لکه نن سبا زمانه کې چې ناکاره مولان هیلې کوي کله زکاتون دپاره کله سرسایه دپاره زه به یې قبلوم او بیا به یې لګوم او بیا پې بلډینګ جوړوم جومات به پې جوړوم کوڅه به پې جوړوم دا هیلې دي اوس دا بني اسرائیلو دا کارونه کول دا اسلام کې نشته دا هیلې میلې کول دا ناروا ده اسقاط هیلې کوله وغیره د شومله هیلې جوړول پردي مالونو له دا خو به د یهودو ملانو د امیانو مالونو له هیلې جوړولې ویل د دوی په مال کې په موږ څه ګناه نشته نو چې کله د دې کار نه منع کېدل یو خو دا کار یې کاو بل جماعت هغه چې هغه نهی عن المنکر کاو هلکه وی دا کار مه کوئ نو د هغې تذکره په صورت اعراف کې راغلی هلته ورته الله وی دغه قوم له نجات ورکړو چا چې نهی عن المنکر کاو نو چې ناروا دي لیدله سړی منع کوه چې نه منع کېدو نو به یې پرېږده بس خپل کار یې دی بل هغه جماعتو چې هغه خاموشه پاتې شوی هغې نه نهی عن المنکر کاو او نه دا کار کاو بس قرآن هم د هغې نه خاموشه دی دا یې تذکره نه ده کړې نو امام قرطبي رحم الله لیکلي دي چې نه منع کېدله نو سحر راپاڅېدل د مشرانو نه خنزیران جوړ شوي او د کشرانو نه شادوګان اوس دا حقیقت کې شادوګان شوي دي که نه نو امام مجاهد رحم الله وایي چې او د دیا بدنونه او وایي د دیا امام مجاهد وایي د دوی زړونه مسخه شوي خو بدنونه یې نه دي مسخه شوي یعنې زړه د شادو شوی خوی د شادو شوی اخلاق د شادو خو شکل د انسان وی دا قول بعید دی دا صحیح نه دی زاد المسیره نقل کړي غوره قول دا دی چې دا مسخه شوی دی یا مکمل شکلا او عادتا مکمل مسخه شوی 3 ورځې ژوندي او 3 ورځې یو بل ته به کتل او د سترګو نه به اوښکې بهېدلې او پیژاندل به چې دا پلانې دی دا پلانې دی نو د هغې د وجې نه 3 ورځې پس دا بیا مړه شو نو ګوره حدیث کې راځي رسول الله دعا کړې ده د دې امت دپاره چې یا الله شکلونه یې مه مسخه کوه خو بیا په یو حدیث کې راځي چې په آخر کې به شکلونه مسخ کېږي نو مطلب یې دا دی چې خویونه به د دې د شادوګانو جوړېږي او د خنزیرانو او باندې وایي چې د ټول امت دپاره دعا کړې ده نو څه ټوکړه او څه حصه د امت کو مسخه کېږي نو په هغه کې څه په هغه حدیث کې اوس څه ټکراو نشته نو ویل لای منګه دیو ته شیا خیرتن شادوګان خاصین ذلیل به ویا دا آیات هم پسیرین دا خبره معلومه شوه چې کلم ګوره چې کلم په احکامات الهیو کې ته هیلې کې نو خامخا به دې په خوی کې څه راځي بدلون نو چې کله ګوره ته په احکاماتو کې الهیو کې هیلې کې نو تپن به نه جوړېږي اوس ګوره بدعتي ملا ته کن او برینی ملا ته تپني څوک نسوار رالی یاد هغه چې مال سرسایه راکړي او یا څوک هسې غوږ له لاس ویسي یاد او ته داسې ووایي چې شیخ ونه راکړه نو تپن شي نو خوی ادب کې بیا د هغوی را پیدا کېږي ګوره استغنا به اختیار کونو شیا خیرتنا شادوګان خاصینا ذلیله به وی فجعلناها مانګه وګرځول الله دغه واقعه نکالنا عبرت لما دا هغه چا دپاره بین یدیها چې هغه موجودو په دغه کلي وما خلفها او هغه چې لري د دغه کلي نه په دغه کلي کې چې کوم خلک موجودو د هغې دپاره مې عبرت شو وما خلفها چې جدا دویمه معنه وجعلناها لای منګه وګرځوله دغه واقعه نکالنا عبرت لما دا چا دپاره بین یدیها چې موجود وه په دغه زمانه وما خلفها چې وروسته را روان دي وروسته چې را روان دي ورا خلک پیدا کېږي لای دا کار مه کوه هیلې مه کوه د دې د وجې نه خو عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یا امت محمده ای د محمد رسول الله امته قد مداو بني اسرائیل ګوره تیر شوي دي او ساسه قرآن خطاب کوي انتم تسمعون کتاب الله تاسو د الله کتاب اورئ نو هغه کارونه مه کوئ کوم چې بني اسرائیلو کړي وو نو دا به نه وي چې یاره دا خو د هغوی ساله توبه مې دي توبه
نه نه کو ته زنانه او کو نارینه کو ته مولای کو امیا او کو دا کارونه د بنی اسرائیلو کې نو خنزیر او شادو کېږي با یا با حقیقتا شو یا با خو یو عادت به دې داغي شي وموعظة او خاص کرا نصیحت د الله ویا للمتقین د فارا د پرهیزګارانو مراد د متقین نه الله ابن کثیر ویا امت د محمد رسول الله دی چې دای با دغه ارتکابونه نه کیا دای به دا کارونه نه کیا وس دویم قباحت ذکر کوي وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وإذ قال موسى کلا چې ویلا موسی علیہ السلام لقومه قوم خپلتا ان الله یامرکم یقینا الله حکم کوي تاسو ته تذبحوا بقره چې ذبح کوي یو غوا په دې آیت باندې ګوره ځان پوهه که د غوا حکمات څه شوي یو قول ګوره دا دی چې روس سره روان دی مشهور چې کم قول دی چې په بنی اسرائیلو کې څه شوی مړی او دا په محله کې ګزارلی د بلې محلې خلکو مړی کلی او په پردی محله او کوڅه کې ګزارلی بیا چې کله محله او کوڅه کې ګزار کو نو سار را پاڅېدل د مړي قاتل نه د مړي قاتل نه نو موسی علیہ السلام له دی لاړ موسی علیہ السلام ته وی چې بس الله وی چې یو غوا لاله کوي او د غوا په څیسه باندې دا مړی ووهئ بس دا مړی به راپاڅي یو خپل قاتل به وخي دی غوا لاله کړه پاکی چین چورا شروع کړه خو زه بیا غوا لاله کړله او د غوا په څیسه باندې مړی ووه او مړی راپورته شلو او خپل قاتل یې وښودلو چې وراره را لګېدلی او ترې وجلی در تره لورې وه او دا یې نه ورکوله دی وراره له نو هغه وراره راولګې ترې مړ کړو چې دا جینۍ ما ته په میراث کې پاتې شي وزې وکړه او د دې مال او جیداد ما ته پاتې شي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم اوله فتنه چې په بني اسرائیلو کې شروع شوه د چا نه د ښځو د ښځې د لاسه فتنه جوړه شوه اوس دلته ضمائر هم دا تراجی دي هلته الله وایي چې مخکې آیاتونو کې ته وګوره وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا نو دا ها ضمیر د مؤنث بقرې ته راجع دی ویل په بعض حصه د دې غوا باندې دا ووایي كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون یو قول خدا دی دا مشهور دی لیکن دا قول راجح نه دی غوره نه دی ولی د دې دا نه غوروالي وجوهات دا دي یو خو ګوره بني اسرائیلو د غوا عبادت کاو د خسی عبادت یې کړی مخکې تا ویل اوس کو دا خسی په ذریعه باندې مړی هم را ژوندی شي نو په دې کې خو د دې د معبود تعظیم دی ښه عقیده به مضبوطه شي چې اله زمونږ غوا خو مړي هم را ژوندي کوي نو دا قول راجحه نه دی یو دویمه وجه دا ده چې په روایت کې راځي چې دی خو 40 کاله ګرځېدل په غوا پسې او دی خو په غوا کې چین چورا شروع کړې وه چې دا زیاړه ده کو سپینه ده او توره ده کو سپینه ده روي باسه یو زمونږ د قبوله ویلوي نو دی دا خبرې پکې کولې نو د هغې د وجې نه 40 کاله مړی پروت و خو مسله نو غوره قول دا دی چې د غوا واقعه جدا ده او د مړي واقعه جدا ده د غوا واقعه د دې دپاره راغلی وه موسی علیه السلام ته حکم د ذبح د غوا دپاره دې له کړی دی چې الله وایي چې د دې او د دې معبود په زړونو کې سپکاوالی پیدا شي چې دا خپل معبود په خپله باندې اعلان کړي چې بیا د خصو عبادتونه نه کوي
دی به د غوا په لکۍ پسې واښه تړله او کڼکې به یې ورته ووه او غوا لکۍ به سوله او رمباړې به یې والې ویل دی د الله نه باران غواړي استسقا کوي لکه اوس هم دا ښکته خلک دي غرونو ته وورږدي کې خیلم کړی باران چې نه کینې غر ته ورو ایښی ظالمانو او هغه ټول هغه څه کیړي مکوړي هغه پکې وسوځي لکه و ځناوري نو دا شرکي عقیده وه دا د دیم وه او دا زمانې را روانه وه رو 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 ډز شي راورسېده هندوستان ته حقه د هندوستان دغه ده اوس هغوی یو تبلیغي راته ویله چې موږ په هندوستان کې په تبلیغ کې وو او هغې موږ ته ویله چې ګوره دلته به د بیکرۍ نه مټۍ نه رالی ویل ما چې ولې ویل چې دلته بهترینه مټۍ هغه ده چې د غوا په میتیازو کې اخکلی شوي وړه او هغه یې پخ کړي نو دا اعلی ګلاب جامن دی صحیح ده نو دا به نه خورئ ځکه هغوی اوس زمونږ خلک هم بعضې دا وایي د غوا میتیازې پاکې دي وی د هندوستان ګلاب جامن را وغواړه اعلی مټۍ دی هغوی چې سهار را پاڅېږي نو غوا یې ساتلي او عدت کړي دي دا خو هر ځناور چې څنګه عدت کړي نو استاد یې لکه څنګه چې موږ غسلخانې له ځو ګریزر پکې لګېدلی یو راډ او ګرمې اوبه نو د هغو ګریزر غوا ده نو بس چې ورشي غوا خواله او په دې کوناټي وله داسې لاس راکاږي بس هغه ورته د ګریزر بمبری لګي مزېدار او ته مخ او لاس وینځي او سره مو ته وینځي ښه په تودو اوبو کتیم دي د فیسبوک کې شته که نه ما ته یو ملګري را لیږلي ما څه اوس هم پکې دی موبایل کې راسد نای پې سوردار مخ او لاس وینځي دارنګې چې کاوي ته ضرورت شي نو لاچي ور واچوي او شینچې نور خاص هم ته کشنی هغه نو چې روش یې والی وروسته پسې دا و نو زمونږ بعضې خلک هم په دې غضبه دی وایي د باغ د غواګانو او په بخاري کې روایت د بخاري په بل جل کې روایت دی چې رسول الله ورته ویلي څه به وڅښئ شوده هغو ظالمان اوس هم امتیاز هم یو ځای کړی چې ته څوک وایي شوده وڅښه ته اوس هم امتیاز هم څکې نو تا ته خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شوده وویل بله دا ده چې الخبیثات للخبیثین خبیثه شی او د خبیثو دپاره هغه مرتد کېدل د هغو انجام څه شو نو په ذریعه د وحی رسول الله ته معلومات چې دا خلک ګنده دی هم دقه ګنده شی نه به وخوري او صحابي شهید کړی او بیا یې مړه کړه مردار یې کړه سنګینه سزا یې وله ورکړه بار کې دا خو به زه په خپل ځای ښه مضبوطه وچېړمه دا مسله چې دا څنګه ده او څنګه نه ده دا خو هسې ضمنن راله نو مسله دا ده چې د غوا عقیده د عبادت دا د قبطیانو بن اسرائیلو نه را روانه ده او هندوستان ته را ورسېد نو د غوا واقعه جدا ده دا د دې لپاره حکم شوی دی چې د دیو د معبود څه راشي د دیو د معبود سپکاوالی راشي معبود د دوی په ذهنونو کې سپک شي چې د عبادت بیا نه کوي او د قتل واقعه جدا ده راغلې وه اوس هلته به د ضمیر څه کوو نو ضمیر به راجع کړي فقل نضربوه الله یې موږ ورته وویله ویې وهه یا بې بعضې په بعضې څه د دې نفسه نو دا ها ضمیر نفس راجع دی او نفس مؤنث سماعي دی نو بس خبره خلاص دانجه دی ختمه دریم قولدار یې بعضې وایي چې د دې دواړو واقعه یوه ده خو چې کله غوا پیدا کړله او دی پسې ګرځېدل څلوېښت کاله نو د هغې نه پسه فوراً ساله چا مړی کلی نو دا اتفاقا جمع شوي دي چې ته روانې په یو څه پسې او په لاره کې د بل ضرورت هم اتفاقي هغه مو څه کوي پوره کړي نو دا اتفاقي مسله وی راغلې وه خو غوره قول دا مخکې دی جدا جدا دي ولقد علمتم ملائک وإذ قال موسی کله چې ویله موسی علیه السلام لقومې قوم خپل ته ان لا یامرکم الله حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا عمر د دې غوا د ماهیه څه معنی ده ما عمروها عمر یې څه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی امام قرطبي را نقل کړي دي وی سختي وکړله په خپل کار کې نو الله پې سختي وکړله هلکه چې ته ویل خو غوا لالکه خوا لالکه که نه نو دا پکې څه ګوري چې زیړه ده کو توره ده کو شنه ده کو چاقه ده کو خواره ده خو غوا لالکه کار خلاص نو بس سختي شروع کړه نو سختي به نه کې ښه په دین کې یسرو ولا تعسرو د الله نبي اسانتیا کوي سختي مه کوئ
سوال وکړه زموږ دپاره ما هي چې څه دی عمر د دې غوا قال ویلا موسی علیه السلام انه یقول یقینا الله وایي انها بقره دا یوه غوا ده لا فارض چې نه ده زړه ولا بکر او نه ځوانه ده اوان بین ذلک درمیانه ده د دې دواړو په مابین کې فافعلوا وکیا ما ساتو مرون چې تاسو ته حکم کولی شي قال دی ویلا ادعو لنا سوال وکړه زموږ دپاره ربک در خپلنا یبین لنا چې بیان کې موږ ته مالونو چې څه دی رنګ د دې غوا حالانکې د رنګ تعلق د ذبح سره نشته قال ویلا موسی علیه السلام انه یقول یقینا وایي الله تعالی انها بقره ده یوه غوا ده صفراء تکه زیړه ده دې وجې نه عبدالله بن عباس ویا چې پیزار کوئ نو زیړه ولې وایي تور پیزاره په زړه کې غم پیدا کوي داسې د هغه یو قول دی بقرة دا یوه غوا ده صفراء تکه زیړه ده فاقع لونها خالص دی رنګ د هغې تسر ناظرین خوشحالوي لیدونکو لره چې څوک یې ویني نو زړه خوشحالیږي قالو دی ویلا ادعو لنا سوال وکړه زموږ دپاره ربک در خپلنا یبین لنا چې بیان کړي موږ ته ما هیه چې څه دی عمل د دې غوا په اعتبار د عمل سره چې هره ټیکړی دی کونه جوتی ده کونه ما هیه وی څه دی عمل د دې غوا ان البقره یقینا دا غوا چې د تشابه علینا ګډه وړه شوله په موږ باندې و انا انشاءالله او یقینا کو د الله خوښه شواله مهتدون نو موږ به مقصود ته ورسو دلته مهتدون نه مراد څه دی یعنې موږ به بیا موضوع د غوا مقصود ته به ورسو کم چې الله حکم موږ ته کړی دی وایي کو انشاءالله یې نه وی ویلې نو د الله پیغمبر ویه چې د همیشه دپاره به یې غوا پیدا کړې نه وي خو انشاءالله یې ویله نو غوا پیدا شوله او مفسرین ویه چې د یو یتیم نه یې واغستله او د هغې د وزن سره یې وله اقمره روپۍ وتللي او بعد یې ویه چې څرمنه یې وله د څه نه ډکه کړه د درهمو نه ډکه کړه او د سونا نه نو په اقه په بدل کې دا واغستله دا د مفسرینو خپل اقوال دي امام قرطبي هم نقل کړي قال ویلا موسی علیه السلام انه یقول یقینا الله وایي انها بقره دا یوه غوا ده لا ذلول چې نه دی عمل کړی تثیر الارض چې اړولې وي ځمکې لره ذلیله شوې نه ده دا څه وایي دا غاړه وتې څه ورته وایي پښتانه ورته وایي غاړه یې وتې ده نو دا چې کله یې څه اړولی ایوې کړي فصل یې اړولی نو ما ته معنا وکړه اسانه د پښتو چې لا ذلول نه دی عمل کړی نه دی غاړې نه ده وتې یا تثیر الارض چې اړولې وي ځمکه ولا تسقي الحرث او نه ده ارټي چې خړوب کړی فصل لره ارټ پېژنې که حدیث چې تا وایي هغه ارټ ماته ټیم نه دی کړی چې فصل یې اړولی وي مسلمتون د ټولو عیوبونه پاکه ده لا شیته فیها څه داغ ماغ پکې نشته من العمل د عمل نه پاکه ده دارنګې په جسم باندې پاکه ده په عمل باندې پاکه ده په صفتونو کې پاکه ده قال دی ویله الان وساجت بالحق راتله دی وکړله په پوره بیان نور په غوا کې پاتې څه نه دي زمونږ یو کلي یو کس و هغه په سیروزې تللی دا سپین ږیرې خوارلی د ناستې خبره ورکړې وه نو ویل ډېر سوچ مې وکړو چې اوس په څه شي بحث وکړمه ویل ما وویله چې راشه دا میخه ډېر غټ شی دی په دې به شروع نو ویل شروع مې پې کړې وه ما چې د دې میخې د سترګو ته وګوره څنګه لیټونه الله ورکړي او داسې دې شونډو ته وګوره او دا دی در ویل نور هر څه راڅه ختم شو اخره کې مې ورته ویل مال خو دې میخې نه سوار کولې څومره غټ وار به یې کېښودې نو مسله دا ده چې په غوا کې دیو ظالمانو نور څه پرې نه خوسته رنګ عمر رټ هر څه ذکر کړ وی وسې راتله وکړله په پوره بیان کامل فذبحوها پس حلاله کړله پس د بیان نه وما کادو او نو د یفعلونه چې دا کار یې کړی وی مخکې د بیان نه یعنې چې بیان نه وی شوی نو دا به حلاله کړې به نه وی نو ګوره په دې کې خو د بدعتي ترجمه در معلومه ده که نه چې دا معنا ونه کې ګوره چې فذبحوها حلاله کړله وما کادو یفعلون او ټوک ټوک یې کړله به یې وخېژوله تخته دا بس د پس مخکې د بیان نه ده
دا لاله ولې نه و چې یاره دای الاله کړې وې. بس دی کافي وي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.